وګورئ د نبي صلی الله علیه وسلم په مخ کې اوازونه مه اوچتوئ د نبي په مخ کې په زوره ویناګانې مه کوئ ولې ان تحبط اعمالکم عملونه به ستاسې برباد شي ایمان به ختم شي علما ذکر کوي شان چې د نبي علیه السلام بې ادبي کړې ده که قصده یې کړې ده کافر شوی و او که خطأ ترې شوې ده نو ده ته پکار ده چې دې زر تر زره توبه وباسي او استغفار وکړي وګورئ هلته د نبي علیه السلام د روضې او د نبي علیه السلام د هغه مقدس ځای چې هغه د جنت ویلی کېږي هغه کې دا بې ادبیانې وشو زمونږ د پاکستان دغه زما ستا عوام خلک فیسبوک وګورئ ډېر خلک پرې خوشحاله دي نو دا ډېر ښه کار وشو دا ښه کار وشو دا ایمان دی ستاسې سبا قیامت کې به الله او د الله نه د نبي مخې ته به په کومو سترګو ورځي مثال زه تاسې ته یوه خبره وکړم د دوو کسانو جنګ دی د دوو کسانو جګړې ته دا جګړې ستا کور ته یا ستا دیوان ته چاردیوانۍ ته راشي ته خو خفه کېږي او که نه خفه کېږي لږ پر خپل زړه لاس کېږئ او د خدای لپاره جواب راکړو خفه کېږئ پې داسې وایه چې هغه دلته جګړه مه کوئ که نه وایو اوس راته ووایه هغه د دواړو جهانو سردار نو د هغه هم به پرې څومره خفه کېږي الله پرې څومره خفه شوي او دلته به مونږه هلته هغه بېایمانو حکمراني وکړله هغوی خو هلته د اسلام او د قرآن مخالفت یې وکړ هغوی خو هر څه چې وکړل هغوی خو هسې یې وکړل خو د دې پاکستان دې اوس څه چل وکړو دوی بې خوشحالیانې مناوئ فیسبوک باندې ورکړي جو مجھے آن فریم کرنا چاہے کر دے لیکن دیکھتا ہوں کہ یہ اچھا کام ہوا ہے معلوم ہے ایمان نشتا ہے معلوم ہے ایمان دومره کمزور شوی دی دومره ایمان ناقص شو دومره کمزور شو چې تا ته د الله او د الله د نبي قدر پاتې نه شو تا ته ستا د دې نه مشورې د هغې قدر او احترام او الله د الله د نبي قدر او احترام پاتې نه شي سبا کله پروګرام هم پکاري آیا ته په قبر کې کېږئ چې ما دا تپوس کېږي ستا مشر څنګه نه مانا به دا تپوس کېږي من نبیوک نبی دې څوک ستا په ژوند کې د چا وفا و ستا په ژوند کې د چا احترام و ستا په ژوند کې د چا مینه وه په ایمان یې ووایو د دې زمانې عوام او دیګران وګورئ هغه ته د پلار کمزوري کې کار نه ورځي د مور کمزوري کول کار نه ورځي د الله بېادبي کول کار نه ورځي رسول الله ته کمزوري کول کار نه ورځي روا که سیاسي لیډر ته چا نه وایو دیو چې دیو کفر وکړو دیو چې نه دا فتنې دي دا لویې فتنې دا عامې شو سوال ورته کړو مه کوئ خپل سیاست دی کوئ خپل ځای باندې کوئ هغه سره زموږ سره کار نشته خو هغه چې کله د الله خبره راشي د رسول الله خبره راشي د قرآن خبره راشي د اسلام خبره راشي د جومات خبره راشي د مدرسې خبره راشي نو بیا به تا قرآن اسلام ایمان مدرسه جومات دا به ستا په کارېږي ستا لیدل ته کوي نو ورته قرآن سره ودرېږه افسوس پکار ده جړا پکار ده د جړا مقام دی هغو خلک په خوشحالۍ مناوه نو خلک به دا ډېر ښه کار وشو زر کاله کې چېرته دا ښه کار نشي کېدی دا شیطاني کار دی هغه شیطانان وکړه چې هغه د الله نه یېرېږي او د رسول الله نه د هغه ایمان وکړه چې نه د هغوی آخرت مني نه قبر مني نه سوال جواب مني نه بیګانې حشر مني لکه د هغې مخې ته هېڅ نشته و د هغې دغه خیال د دلته دنیا ده او ستا لږ هېڅ شی نشته دې ته وایي هغه فتنې چې دا د قیامت نشانې دي تاسو ته یو مسله ستاسو ذهن کې ده علما ذکر کوي په مدینه کې زلزله الله نه راولي په ټوله دنیا باندې زلزله راځي په مدینه کې ده مدینه الرسول
صلى الله عليه وسلم مقام له حديث مثلا نشته كيف تبع دجال لا بطول الدنيا من الجنة وبديت مدينة والرسول نشده من الله مدينة دعوة واحدة لا بد نشوده ولا نشوده